Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, تاسو ته پته ده چې نن سبا د 2-3 ورځې کې د کالج ویکیشن ختم شوی دی. نو ډیر زیات سټوډنټ ماته دا ریکوست وکړو کمنټ کې هم ویلي دي چې سر تاسو دا فزیکس چې دی نو دا فول چپټر تاسو په پښتو کې وکړئ. حالانکه ما خپل سیریز په څه کې شروع کړی په اردو کې شروع کړی دی. نو هغه وایي چې تاسو سر مونږ ته دا فزیکس لږ مختصر تاسو په پښتو کې وکړئ. نو زه ټاپک لیکم او د هغې ایکسپلینیشن باندې بای ورډز کوم. نو که چاته نوټس پکاري نو پلیز تاسو بیا څه چل وکړئ، تاسو یوټیوب ته لاړ شئ او ټایپ کړئ وهاب فزیکس والا. نو تاسو ته بچ دی نو زما ټول ویډیوز راشي نو په هغې کې ما ایکسپلینیشن هم کړی او د ایکسپلینیشن سره سره مې نوټس هم لیکل دي. نو په دې ویډیو لیکچر کې به زه تاسو ته انشاءالله یو ټاپک لیکم او د هغې به فزیکل سیګنیفیکنس، د هغې ډیفینیشن، د هغې ایکسپلینیشن، د هغې اگزامپل بای ورډز در کوم. نو اولنی نمبر ټاپک دی کلاس فرست ایئر. کلاس فرست ایئر physics. Chapter number 1 measurement. اولنی ټاپک دی what is physics. Dear student, what is physics? So the branch of science will deal with the study of matter, energy and their mutual relationship is called physics. ये तो दा किताबी डिफिनेशन दे, इसको हम क्या कहते हैं? किताबी डिफिनेशन कहते हैं. डियर स्टूडेंट, फिजिक्स په ग्रीक वर्ड کې چې کوم فزیکس لیکل کېږي نو د هغې مطلب په انګلیش کې دی یونیورس. نو فزیکس ته مونږ څه وایو؟ یونیورس وایو. په یونیورس کې چې څه قسم کار کېږي نو دې ته مونږ څه وایو؟ فزیکس وایو. مطلب زه تاسو ته لیکچر در کوم نو تاسو زما دا لیکچر اورئ، دا یو فزیکل فینامینه ده. تاسو ما اینئ، دا یو فزیکل فینامینه ده. د پنکه تاویږي، دا یو فزیکل فینامینه ده. د لایټ مونږ له رڼا راکوي، دا یو فزیکل فینامینه ده. دا بلډینګ جوړیږي، دا فزیکل فینامینه ده. تاسو په موبایل د یو بل سره خبرې کوئ، دا زموږ سره څه دی؟ فزیکل فینامینه ده. په یونیورس کې چې څه څیز هم دی دا زموږ سره څه دی؟ فزیکس دی. خو اله چې فزیکل شی وي، فزیکل آبجیکټ زموږ سره د څه نه جوړ دی؟ د سالډ نه جوړ دی. نو چې د کم په یونیورس کې د کم څیز د سالډ نه جوړ او په هغې کې څه فینامینه کېده نو هغه زموږ سره څه دی؟ فزیکس دی. لکه فار ایگزامپل انسان زموږ سره څه دی؟ دا یو فزیکس دی. ځکه چې د انسان مونږه هر څیز ناپ کولی شو. د انسان مونږه ماس ناپ کولی شو، د انسان مونږه ویټ ناپ کولی شو، د انسان مونږه هایټ ناپ کولی شو، د انسان مونږه بریت ناپ کولی شو. هر یو څیز مونږه څه شو؟ دا ناپ کولی شو. نو دې ته مونږه څه وایو؟ فزیکس ورته وایو. نو په یونیورس کې چې کومه فینامینه کېږي نو دا زموږ سره څه دی؟ که مونږ وایو چې فوټو الکتریک افیکټ دی، که مونږ وایو چې کامپټن شفټ دی، که مونږ وایو چې کامپټن افیکټ دی، که مونږ وایو چې پیر پروډکشن دی، که مونږ وایو پیر انهیلیشن دی، که مونږ وایو چې بیټا ډیکې دی، که مونږ وایو الفا ډیکې دی، که مونږ وایو الفا ریډیشن ایمیټ کېږي، ګاما ریډیشن ایمیټ کېږي، سیګما ګاما ریډیشن، الفا ریډیشن، بیټا ریډیشن، دا ټول زموږ سره څه دی؟ فزیکس دی. ورپسې نمبر کوم ټاپک چې دی نو هغه زموږ سره دی what is physical quantity. ما تاسو ته مخکې وویل چې تاسو که نوټس غواړئ نو بیا زما په یوټیوب باندې سرچ کړئ وهاب فزیکس والا. نو دا چپټر ما ډېر په ډیټیل سره هم په اردو کې مې ایکسپلین کړی دی او هم مې څه چل کړی دی، هم مې د دې نوټس لیکل دي. نو فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي؟ ډیر سټوډنټ ما تاسو ته ووایي په دې مخکې ټاپک کې چې یونیورس مونږ فزیکس یونیورس ته وایو. په یونیورس کې چې څه څیز هم کېږي نو دې ته مونږ څه وایو؟ فزیکس وایو. نو په یونیورس کې چې څومره مقدارونه دي او د هغې ناپ تول کېدی شي نو هغې ته مونږ څه وایو؟ فزیکل کوانټیټیز وایو. په ټول یونیورس کې چې څومره کوانټیټیز دي، څومره مقدارونه دي او د هغې ناپ تول کېدی شي نو دغې ته مونږ څه وایو؟ فزیکل کوانټیټیز وایو. اوس نان فزیکل کوانټیټي څه ته وایو؟ نان فزیکل کوانټیټي مونږه هغې کوانټیټیز ته وایو چې د هغې مقدار نشي کېدی. لکه فار ایگزامپل مونږ وایو خوشحالي، مونږ وایو بریونس، مونږ وایو اپسیټ، مونږ وایو غم. نو پتا باندې غم دی، څومره غم دی در باندې، یا ستا په سر باندې درد دی نو ستا په سر باندې څومره درد دی، یا ستا ته د پین مسله هیډیک پین دی یا بیک پین دی نو تا ته څومره پتا باندې څومره درد دی. نو داسې کوانټیټیز چې د هغې مقدار نشي کېدی
هغه مونږ نشو ناپ کولای، نو هغه ته مونږ سوایو نان فزیکل کوانټیټیز. ډیر سټوډنټ دا فزیکل کوانټیټیز چې دي نو دا مونږ بیا په دوه حصو کې تقسیم کړل دي. یو ته مونږ وایو بیس فزیکل کوانټیټي او بل ته سوایو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز. بیس فزیکل کوانټیټیز او بل ته سوایو ډیرایو physical quantities. Dear student, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी او ډیرایو فزیکل کوانټیټی څه ته وایي؟ تاسو دا لیکچر نه دی دا ان شاء الله دا تر اخیره پورې وګورئ نو تاسو به په فزیکس باندې کانسپچوال پوه شئ. دا بیس فزیکل کوانټیټیز دا زموږ سره په مقدار کې صرف و دي. بیس فزیکل کوانټیټیز د بل یو quantities نام نه دی ډیرایو شو. فار ایگزامپل زه وایم چې A B C D E up to Z دا د انګلیش الفابet دی او دی پورا انګلیش لینګویج جوړ کړی دی. دا د انګلیش الفابet دی او دی پورا څه چل جوړ کړی انګلیش لینګویج جوړ کړی دی. فار ایگزامپل when I say something in English so it must include on these things. چې زه په انګلیش کې څه شی وایم when I can speak anything in English so those words are what include on these things. په انګلیش کې چې زه څه وایم نو هغه به د دې ورډ نه صحیح جوړ شوی. لکه زه وایم سکول SCHOOL نو هغه به په دې کې که زه وایم چې boy نو هغه به په دې کې که زه وایم چې girl نو هغه به په دې کې که تاسو په انګلیش کې څه څیز وایئ که نه انګلیش کې څه څیز وایئ نو هغه به د دې ABC نه جوړ شوی. خو دا A د څه نه جوړ شوی تاسو ته دا پته شته؟ نشته. د هېڅ نه دی جوړ شوی. دا B د څه نه جوړ شوی د هېڅ نه دی جوړ شوی. دا C د څه نه جوړ شوی د هېڅ نه دی جوړ شوی. داسې د فزیکل کوانټیټیز پورا فزیکس جوړ کړی دی. بیس فزیکل کوانټیټیز پورا فزیکس جوړ کړی دی. خو دا بیس فزیکل کوانټیټي په خپله د هېڅ نه نه دی ډیرایو شوي. لکه مونږ وایو د لینث یونټ څه دی په دې 7 بیس فزیکل کوانټیټي کې زموږ سره اولنی دی لینث mass time temperature electric current intensity of light seven days زموږ سره intensity of light amount of substance. Dear student, the length unit ته meter او دا موږ په څه باندې ریپرزینټ کوو؟ په m باندې ریپرزینټ کوو. نو ډیر سټوډنټ دا m دا میټر د څه نه ډیرایو شوی؟ د اس نم د ډیرایو شوی. د دې ماس یونټ ته کیلوګرام نو کیلوګرام هم د اس نه ډیرایو شوی. ټایم یونټ ته سیکنډ، د ټمپریچر یونټ ته کیلوون، د الیکټریک کرنٹ یونټ ته امپیر، د اماونٹ اف سبسټانس یونټ ته کندیلا، د انټنسټی اف لایټ د اماونٹ اف سبسټانس مول. نو دا په فزیکس کې دا و مقدارونه داسې دي چې دې ټول فزیکس جوړ کړی، ټول فزیکس جوړ کړی دی. خو دا مقدارونه د بل هېڅ نه هم نه دي ډیرایو شو. بیا دا یونټ څه ته وایي؟ نو ډیر سټوډنټ زمونږ د چپټر چې کوم نوم دی هغې ته مونږ وایو میجرمنټ. نو میجرمنټ کې چې دی نو مونږ د دوو څیزونو کمپیریزن کوو. یو ته مونږ نون څیز وایو، بل ته ان نون څیز وایو. لکه لیټ سپوز ته یو دکان ته لاړ شې او شاپکیپر ته ووایې چې ماله 1 کیلو چینی راکړه. نو د شاپکیپر سره خو په بورو چینی پراته یې که نه، خو تاله به د تلې په هغه یو سایډ کې یو نون څیز کېږي او په بل څیز کې به تاله څه کېږي؟ چینی کېږي. نو که ستا د تلې په دې سټینډرډ څیز او ستا دا چینی برابر شو نو تاله به څه درکړي؟ هغه چینی به تاله درکړي. نو ډیورینګ د میجرمنټ د سټینډرډ تھنګ از کالډ یونټ. measurement مونږ وایو چې the comparison of any unknown thing to the known thing is called measurement. مونږ measurement کوو کنه، یو خاص چیز نه دی، یو خاص معیاري چیز د هغې سره unknown چیزونه، نامعلوم چیزونه تلو. نو دغه measurement په دوران کې چې دا کوم خاص چیز دی نو دې ته مونږ څه وایو؟ یونټ ورته وایو. ډیر سټوډنټ بیا زموږ سره دی ډیرایو فزیکل کوانټیټیز. نو ډیرایو فزیکل کوانټیټي دا بیس فزیکل کوانټیټي زموږ سره په مقدار کې 7 دي او ډیرایو فزیکل کوانټیټي ډیر زیات دي په مقدار کې.
نو دې چې دی نو چې کله مونږ یو ډیرایو کوانټیټي په بل ډیرایو کوانټیټي باندې ډیوایډ کو او د هغې نه کوم ریزلټ راشي هغې ته مونږ ډیرایو فزیکل کوانټیټي وایو یا یو کوانټیټي یو بیس کوانټیټي په بل باندې څه کو ملټیپلای کو نو چې کوم ریزلټ راشي نو دې ته مونږ څه وایو ډیرایو فزیکل کوانټیټي. فار ایگزامپل the unit of length is meter. Length meters the unit څه دی meter او میټر مونږه په m ریپرزینټ کوو. نو که زه داسې ولیکم چې length ضرب length نو دا به زموږ سره شي میټر ضرب میټر نو دا به شي میټر سکویر. نو دا میټر سکویر زموږ سره د ایریا یونټ دی لہذا ایریا زموږ سره څه ده ډیرایو فزیکل کوانټیټي ده. که زه داسې چلو کوم چې بل لینت ورسره ولیکم لینت نو لینت ضرب لینت ضرب لینت از ایکول ټو ضرب ام از ایکول ټو ام کیوب. نو دا ام کیوب زموږ سره د څه یونټ دی د والیوم یونټ دی. دا ام کیوب د څه یونټ دی والیوم لہذا والیوم زموږ سره څه دی دا زموږ سره ډیرایو یونټ دی. که تاسو واخلئ ویلاسټي د ویلاسټي یونټ دی لینت divided by time. The length unit is meter, the time unit is second. No meter per second. No meter per second زموږ سره څه دی دا د velocity unit دی. نو velocity زموږ سره څه دی derived physical quantity. که تاسو acceleration واخلئ د acceleration unit نه meter per second square نو دا زموږ سره څه دی acceleration هم زموږ سره derived quantity ده. momentum واخلئ kilogram meter per second or newton second نو دا زموږ سره څه ده derived unit دی. force the force unit is kilogram meter per second square نو دا دی یونټ زموږ سره څه دی نیوټن. نو ګورئ چې څومره په فزیکس کې د دې 7 مقدارونو نه علاوه څومره مقدارونه دي نو هغې ته موږ څه وایو ډیرایو فزیکل کوانټیټیز ورته وایو. ډیر سټوډنټ ورپسې ټاپک چې دی زموږ سره یونټس دي سیسټم انټرنیشنل دی. نو سیسټم انټرنیشنل یا اس آی ورته موږ وایو اس آی یا سیسټم انټرنیشنل. सिस्टम इंटरनेशनल क्या चीज है डियर स्टूडेंट په 1960 کې دا کانفرنس شوی په 1960 کې د دې 1960 نه مخکې په دنیا کې درې قسمه نظامونه 1 APS दूसरा MKS और तीसरा क्या था CGS. په دنیا کې د 1960 نه مخکې درې قسمه سیستم APS فوټ पाउंड सेकंड मीटर किलोग्राम सेकंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. نو بعضی ملکونو دا سیستم استعمالو بعضی دا استعمالو او بعضی دا استعمالو. کله چې دنیا ترقی وکړه او د دنیا د ډیرو ملکونو په منځ کې بزنس شروع شو نو چې دلته به سسیز واغستو په دې اکای کې په دې یونټ کې دلته به خرڅو په دې کې دلته به واغستو په دې کې بیا او بیا به دلته خرڅو په دې کې نو په کاروبار کې اتار چړاو راغی. چې اتار چړاو راغی نو په 1960 کې یو کانفرنس وشو او هغه وی چې په ټوله دنیا کې به کم سیستم استعمالیږي په ټوله دنیا کې به MKS سیستم استعمالیږي او دا به امریکا والا استعمالو ځکه چې فرست ورلډ وار په 1914 کې شروع شو او په 1918 کې ختم شو. سیکنډ ورلډ وار په 1939 کې شروع شو او په 1945 کې څه شو ختم شو. نو دا د خلکو ګټلو نو دی وجنه دا سیستم چې نو زموږ سره څه شو په دنیا کې ټول سیستم څه شو MKS. لینث په موږ په میټر کې ناپ کو په ټوله دنیا کې په ماس په کیلوګرام کې ناپ کو او ټایم په سیکنډ کې. ډیر سټوډنټ کله نا کله مونږ داسې چل کوو کنه کله نا کله چې مونږ د کیلوګرام په ځای باندې ټن استعمالو کله نا کله مونږ داسې چل کوو چې د کیلوګرام په ځای ګرام استعمالو کله نا کله داسې چل کوو چې د کیلوګرام په ځای میلی ګرام استعمالو.
یا مونږ میټر اخلو کنه لینث لپاره نو کله نه کله مونږ کیلومیټر استعمالو کله نه کله ملي میټر استعمالو کله نه کله ګیګا میټر نانو میټر اټومیټر دا ټول سیزونه استعمالو د سیکنډ په ځای کله نه کله ملي سیکنډ استعمالو کله مایکرو سیکنډ استعمالو کله ټایم استعمالو کله اور استعمالو ډیر سټوډنټ دا میټر کیلوګرام سیکنډ دا زموږ سره سټینډرډ یونټ دی سټینډرډ خو مونږ سچویشن ته ګورو اقص یونټ استعمالو کوم ما ته اوس یو تاسو وای چې د دې بورډ څه معلوم کړئ لینث معلوم کړئ نو تاسو په میټر ناپ کولای شم کنه په میټر باندې ناپ کولای شم او که تاسو ما ته وای چې د دې مارکر لینث معلوم کړئ نو دا په میټر په اسانه معلومیږي نه دې لپاره به بیا سنټي میټر استعمالي سبا استعمالي سنټي میټر یا که تاسو ما ته وای چې د دې مارکر دا څه معلوم کړئ دا چوڑائی معلومه کړئ دا موټائی معلومه کړئ ټیکنیکس معلوم کړئ نو دې لپاره سنټي میټر استعمالوي نه د دې لپاره به بیا ملي میټر استعمالوي نو دای زموږ سره میټر کیلوګرام سیکنډ دا څه شی دی دا زموږ سره سټینډرډ باندې مونږ کیلومیټر هم استعمالولی شو مونږ ملي میټر هم استعمالولی شو مونږ ګیګا میټر هم استعمالولی شو مونږ ټن هم استعمالولی شو مونږ دړۍ هم استعمالولی شو دا ټول سیستم مونږ څه شو استعمالولی شو په 1960 کې یو بل دغه هم شوی د پاکستان او د بهارت په منځ کې یو معاهده سینتاس معاهده دا شپږ دریابونو د په پاکستان او انډیا باندې عالمي بینک په ذریعہ باندې څه شل شوی تقسیم کړي نو د موږ سینتاس معاهده وایي او دا په 1960 کې شوی و ها د دې ام کې سیستم د موږ څه وي ام کې سیستم د موږ سیستم انټرنیشنل وي انټرنیشنل د دې انټرنیشنل سیستم په ذریعہ باندې یونټس په څو حصو کې تقسیم شو په دریو کې په کم کې په بیس په ډیرایو بیس یونټ ډیرایو یونټس and supplementary units dear student د 1960 کې چې کم کانفرنس وشو نو په هغه کې څه چل شو دا یونټس دي مونږ وایو چې کله مونږ د میجرمنټ مونږ څه ته وایو کله چې یو انون سیز د یو نون سیز سره څه کې کمپیر کې نو دغه ته مونږ میجرمنټ وایو او چې دا کوم نون سیز په دې میجرمنټ په دوران کې دې ته موږ څو یونټس وایو په 1960 کې دا یونټس په دریو حصو کې تقسیم شو یو ته موږ وایو بیس یونټ یو ته وایو ډیرایو یونټ یو ته موږ سپلیمنټری یونټ وایو یاد ساتئ کیپ ان مایند this is dimension this is also dimension but this is dimensionless د دې ډایمنشن شته د دې ډایمنشن هم شته خو د دې ډایمنشن نشته بیس یونټ موږ څه ته وایو base units dear student base unit مونږ وایو چې په فزیکس کې څومره بیس کوانټیټیز دي او د هغه کم یونټس دي نو هغه ته مونږ څه وایو بیس یونټس وایو چې په فزیکس کې زموږ سره اوه مقدارونه دي اولنې دی لینث ماس ټایم الیکټریک کرنٹ ټمپریچر اماونټ اف سبسټانس انټنسټي اف لایټ دا زموږ سره دا 15 مقدارونه دي نو چې د دې مقدارونو کم یونټس دي ته موږ څه وایو بیس یونټس ته وایو ورپسې زموږ سره ډیرایو یونټ دي ډیرایو یونټس نو ډیرایو یونټس کوم دي په فزیکس کې چې څومره ډیرایو فزیکل کوانټیټیز دي نو هغه ته موږ څه وایو ډیرایو د هغه یونټس موږ څه وایو ډیرایو یونټس وایو لکه فار ایگزامپل زه واخلم velocity is derived physical quantity meter per second کزه واخلم سپیډ نو د سپیډ هم یو میټر پر سیکنډ دی acceleration meter per second square نو دا زموږ سره ډیرایو مومنټم نیوټن سیکنډ دا زموږ سره ډیرایو یونټ دی فورس واخلو دا زموږ سره نیوټن دی مونږ دغه واخلو دا ډنسټي واخلو رو دا زموږ سره کیلوګرام پر میټر کیوب دی مونږ پریشر واخلو د پریشر یونټ دی پاسکل مونږ بل څه واخلو مونږ واخلو فریکوینسي د فریکوینسي یونټ سي هرتز نو چې په دې فزیکس کې زموږ سره څومره ډیرایو فزیکل کوانټیټیز دي څومره ډیرایو فزیکل کوانټیټیز دي نو د هغې یونټس مونږ څه وایو
د هغه یونټ زموږ ډیرایو یونټس وایو. دریم نمبر دی زموږ سره دا په مقدار کې بیس یونټ په مقدار کې 7 دی. دا زموږ سره both یا الاټ اپ دی او دا سپلیمنټری یونټ چې کوم دي سپلیمنټری یونټس زموږ سره صرف 2 دي. یو ته موږ وایو پلین انګل ریډین او بل ته وایو سالډ انګل. نو سالډ انګل زموږ سره څه دي؟ دې ته موږ سټیریډین وایو. ډیر سټوډنټ پلین انګل پلین موږ څه ته وایو 2 ډایمنشن کې، سالډ موږ څه ته وایو 3 ډایمنشن کې. نو په 2 ډایمنشن او 3 ډایمنشن کې چې کوم انګل جوړیږي په انګولر موشن کې، نو دې ته موږ څه وایو؟ د دې لپاره چې کوم انګل موږ استعمالوو دې ته موږ ریډین او سټیریډین وایو. ډیر سټوډنټ لینیر موشن چې کوم دی لینیر موشن چې دی نو په دې کې چې موږ سره 2 ویریبل صرف 2 ویریبل، نو د دې لینیر موشن ز مومنټم هم معلومولی شم، د دې لینیر موشن ز ویلاسټي هم معلومولی شم، د دې لینیر موشن ز هر یو سیز معلومولی شم. یو ډیسټنس او بل څه شي ډیسپلیسمنت. دا د لینیر موشن څه دي؟ د لینیر موشن ویریبلز دي. اوس انګولر کم موشن چې دی انګولر موشن، نو انګولر موشن کې چې زموږ ته صرف انګل معلومه تیټا، نو د دې تیټا په ذریعہ باندې زه څه معلومولی شم؟ د دې تیټا په ذریعہ باندې زه انګولر ویلاسټي معلومولی شم، انګولر مومنټم معلومولی شم، انګولر اکسیلریشن معلومولی شم، مومنټ اف انرشیا معلومولی شم. نو دا زموږ سره یو اهم ویریبل دی په انګولر موشن کې، او دا زموږ سره په لینیر موشن کې یو 2 اهم ویریبلز دي. ډیر سټوډنټ دا زموږ سره لیټ سپوز پلین دی، پلین په 2 ډایمنشن کې، دا د دې پلین سنټر دی او د ریډیس آر دی، د سنټر دی او د څه دی ریډیس آر دی. د دې پوینټ نه یو ابجیکټ سونه فاصله ته کور کړه چې دې ابجیکټ دې پوینټ ته راوځي، دې بی پوینټ ته راورسېدو. د دې ځای نه والا او د دې ځای پورې چې دې ابجیکټ سونه فاصله کور کړل او دا فاصله د دې ریډیس آر برابر و، نو دې چې دلته کوم انګل جوړ کړل دا زموږ سره د څه برابر دی؟ د 1 ریډین برابر دی. د دې ځای نه والا او د دې ځای پورې چې دا کومه فاصله ده دا اس زموږ سره چې کومه فاصله ده، که دا فاصله د دې ریډیس آر برابر و، د دې ریډیس آر برابر و، نو دلته چې دا کومه انګل جوړه شوه دې ته موږ څه وایو؟ 1 ریډین ورته وایو. څه ورته وایو؟ 1 ریډین. 1 ریډین لکه دلته به دا تیټا موږ څنګه معلوم؟ تیټا از اکول ټو دا لینث ډیوایډډ بای آر. نو دا څنګه اس از اکول ټو آر تیټا. So this is the relation between linear displacement and angular displacement. S show us linear displacement and theta show us angular displacement. So this is the relation between linear displacement and angular displacement. When a body cover distance from A to B and the arc of length S is equal to the radius of the circle, so the angle is made by 1 radian. This angle we call 1 radian. So this radian is called 1 radian. For example, radian is a unit which we measure angular displacement. موږ دا انګل چې د دې انګولر ډیسپلیسمنت یا انګولر ویلاسټي یا څه چې موږ معلومو دا موږ په ریډین کې معلومو، د دې یونټ ته داسې. اوس د دې ریډین او د ډیګري د یو بل سره څه ریلیشنشپ دی؟ د ریډین او د ډیګري د یو بل سره څه ریلیشنشپ دی؟ نو 1 ریډین is equal to 57.32 degree او 1 ریډین زموږ سره د څه برابر دی؟ 1 ریډین is equal to s. نو دا s هم زموږ سره د r برابر دی، دا r کدا s ته د r برابر شو نو اله دا انګل زموږ سره د څه برابر دی؟ 1 ریډین برابر دی. دا زموږ سره برابر شي 1 دا تیټا، دا زموږ سره د 1 ریډین برابر شي.
دا به شي د 1 ریډین به برابر شي. نو 1 ریډین زموږ سره د 57.32 ډیګري برابر دی او 1 ریډین زموږ سره چې کله دا ارک د څه برابر شي دا ارک زموږ سره برابر شي theta is equal to s by r. نو چې r د r برابر شي نو دینه به 1 ریډین راشي. ها سټیریډین مونږ ډیر سټوډنټ ته وایو دا زموږ سره سټیریډین چې دی دا زموږ سره 3 ډایمنشن کې راځي لکه فوټبال زموږ سره څه دی 3 ډایمنشن کې راځي. دا د سټیریډین څه دی دا د سپیر ریډیس r دی او دا زموږ سره څه دی دا د دې پوینټ نه a نه سٹارټ شوی دی. وګوره چې کله مونږ د دې سرفیس ایریا څه واخلو سرفیس ایریا واخلو او هغه د دې r سکویر برابر شي کله چې او دلته کوم انګل جوړ شي هغه ته بیا موږ څه وایو 1 سټیریډین وایو. کله چې د دې ارک دا سرفیس شي د دې دا موږ واخلو او دا زموږ سره د څه برابر شي د دې ریډیس د r سکویر برابر شي نو دې ته موږ 1 سټیریډین وایو. 1 سټیریډین 1 سټیریډین په پورا انګل کې زموږ سره د 4 پای دی پورا انګل د 4 پای د پورا سرکل سپیر زموږ سره ایریا د څه برابر ده 4 پای r سکویر او ډیوایډډ بای r سکویر دا به زموږ سره د r نو 1 سټیریډین is equal to 4 پای دا زموږ سره څه دی 1 دا زموږ سره د 4 پای برابر دی. ډیر سټوډنټ په دې ورپسې چې کوم ټاپک دی هغه زموږ سره برابر دی derive units خو شو scientific notation نو scientific notation ما تاسو ته وی چې فزیکس زموږ سره پورا یونیورس ته وایو. په یونیورس کې موږ سمال پارټیکل هم ډیسکس کوو او لارج پارټیکل پکې څه کوو هم ډیسکس کوو. نو په یونیورس کې scientific notation or standard form. Dear student د دې لیکچر په اوله کې ما تاسو ته وی چې زموږ سره فزیکس مونږه یونیورس ته وایو. نو په یونیورس کې زموږ سره سمال پارټیکل هم دي او په یونیورس کې زموږ سره لارج پارټیکل هم دي. فار ایگزامپل په یونیورس کې زموږ سره الکترون میویان کایان پایان میزان ایټسټرا دا سیزونه دي یا پروټون نیوټرون. او په یونیورس کې موږ سن هم سټډي کوو په فزیکس کې موږ سن هم سټډي کوو ګلیکسیز پکې هم سټډي کوو. وګوره د دې الکترون نماز ډیر زیات کم دی او د سن نماز ډیر زیات یا د ارت ماس موږ اخلو. نو کدا موږ دا غټ نمبر یا دا ډیر زیات ورکوټه نمبر د پاور په 10 په پاور کې ایکسپریس کو نو دې ته موږ څه وایو ساينټیفیک نوټیشن وایو. کومه دا ورکوټه نمبر یا غټ نمبر د 10 په پاور کې ایکسپریس کو نو دغه ته موږ بیا څه وایو ساينټیفیک نوټیشن. لکه فار ایگزامپل زتا سو تواخله ماس اف ارث ماس اف ارث څومره دی 2 3 4 5 6 7 8 کیلوګرام دا زموږ سره ماس اف ارث دی. نو دونه غټ نمبر په بیا مونږ څنګه لیکو نو ساينټیست دا مشوره وکړه چې دا او لکه لیټ سپوز مونږ واخلو mass of electron نو mass of electron زموږ سره برابر دی د 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.11 کیلوګرام دا زموږ سره ماس اف الکترون دی. ډیر سټوډنټ ان شاء الله د دې لیکچر نه بعد به تاسو کانسپټ بالکل په فزیکس باندې کلیر شي ځکه چې ساينټیفیک نوټیشن موږ ولې استعمالو. د دې شاته فزیکس څه دی د دې شاته فزیکس دا دی چې دا ډیر زیات غټ نمبر دی او دا ډیر زیات ورکوټه نمبر دی. نو که دا ډیر زیات غټ نمبر او دا ډیر زیات ورکوټه نمبر مونږ په یو شارټ پام کې ولیکو
د پاور د 10 په پاور کې نو دې ته بیا موږ سوي ساينټیفیک نوټیشن لکه دې ته ګورئ دا بر نمبر ز سونه لیکل شم 6 into 10 کی پاور 24 کیلوګرام نو دا ډیر زیات شارټ پام شو کنه یا دا څنګه لیکل شم 9.11 into 10 کی پاور -31 کیلوګرام نو دا ډیر زیات شارټ نمبر شو نو د in physics writing very large number or very small number in the power of 10 is called scientific notation or standard form نو دا زموږ سره د standard form یا د scientific notation قصه شو دویم نمبر چې زموږ سره پدې کې کم دی نو prefixes دي prefixes Dear student, what is prefixes? What is prefixes? Prefixes زموږ سره څه دي Dear student, یو لارج نمبر یا یو سمال نمبر چې کله مونږه د پاور اف 10 کې ایکسپریس کو او یو خاص نوم ولا ورکو نو دغه پروسس ته مونږه څه وایو دغه پروسس ته مونږه prefixes وایو in physics very large number or very small number when we express in the power of 10 is given a special name so this process is called prefixes the process موږ بیا سوي prefixes for example زو اخلم 10 کی پاور 1 نو دا سره برابر دی د d کا برابر دی که زو اخلم 10 کی پاور 3 نو دا سره برابر دی د کیلو برابر دی او دا موږ په سره ریپرزینټ کوو په k باندې دا په d a باندې ریپرزینټ کوو کزه 10 کی پاور 6 واخلم نو دا زموږ سره د څه برابر دی د میگا او دا موږ په څه باندې ریپرزینټ کوو په m باندې که 10 کی پاور 9 واخلم دا زموږ سره د گیگا برابر دی نو دا موږ په څه باندې په سمال په کیپټل جی باندې د سیدا د 1 نواله د 18 نه پوری دي اوس که سمال نمبر تاسو دغه کوي 10 to power -1 دا موږ په डी सी دي ته وایو डी सी کومه 10 to power -2 وایو دې ته موږ سین ټي وایو دا په سی باندې ریپرزینټ کو کومه وایو 10 to power -3 نو دې ته موږ وایو ملي او دا موږ په m small m ریپرزینټ کو 10 to power -6 نو دا زموږ سره د څه برابر دی د ملي مایکرو او دا موږ په څه باندې ریپرزینټ کو په دې سمبل باندې 10 to power -9 نو دا زموږ سره د نینو برابرۍ نینو موږ په څه باندې ریپرزینټ کو په دې باندې نو د سیدا د 10 to power -1 نواله د 10 to power -18 پوری دي نو دیس پروسس موږ سوي prefixes وایو ډیر سټوډنټ د دې مطلب دا دی چې کتا سو په فزکس کې یو لارج نمبر یا یو سمال نمبر د 10 په پاور کې ایکسپریس کړي نو دې پروسس موږ ساينټیفیک نوټیشن یا سټانډرډ فارم وایو خو کتا سو یو داسې چل وکي چې د 10 په پاور کې ایکسپریس کړي او یو سپیشل نمبر ورکړي یا ملي سنټي مایکرو گیگا آټو ایکزا femto eta tira das نمونه ورکړي دې پروسس بیا موږ سوي prefixes وایو ورپسې چې کوم ټاپک ته ډیر سټوډنټ نو هغه موږ وایو چې convention of SI units convention for using SI units convention for using SI units ډیر سټوډنټ د دې دا مطلب دی چې دا سیستم انټرنیشنل کې چې کوم یونټس دي ډیرایو یونټس دي بیس یونټس دي او سپلیمنټری یونټس دي نو دا مونږه څنګه استعمالولای شو لیټ سپوز مونږ چې پول نوم نمبر 1 دا دی ک پول نوم تاسو د یونټس لیکئ نو دا به د څه نه شروع کوئ د سمال لیټر نه سمال لیټر که تاسو د یونټس پول نوم لیکئ نو دا به د څه نه شروع کوئ د سمال لیټر نه فار ایگزامپل د یونټ اف فورس چې دی زموږ سره نیوټن دی نو دا نیوټن به تاسو داسې لیکئ نو تاسو ته به دا پته لګي چې دا نیوټن موږ د څه دپاره استعمال کوو د یونټ دپاره خو که تاسو د یو ساینټسټ نوم لیکئ د یو ساینټسټ نوم هم دا نیوټن دی نو هغه به بیا د کیپیټل لیټر نه نیوټن
لکه دا زمون سره دام نیوټن دی او دام نیوټن دی خو که از ا یونټ تاسو نیوټن استعمالوئ نو بیا به د سمال لیټر نه شروع کوئ که از ا نیم اف ساينټیست this Newton represent the name of scientist and this unit represent the unit of force نو که تاسو از ا یونټ استعمالوئ نو دا به د سمال نه شروع کوئ که تاسو از ا نیم استعمالوئ دا به د کیپیټل نه شروع کوئ لکه تاسو پاسکل مونږ هرز وایو هرز مونږ بیا داسې لیکو h په دې h باندې لیکو هرز نو که دا تاسو دا ساينټیست نوم استعمالوئ نو بیا به داسې لیکئ هرز ها اوس که تاسو د دې یونټ په ځای باندې دویم نمبر دی د دې یونټ په ځای باندې صرف سیمبل استعمالوئ نو سیمبل به تاسو د کیپیټل لیټر نه اخلئ لکه نیوټن به د څه دپاره اخلئ د دې یونټ دپاره د ساينټیست د نیم دپاره نه we will take n for units not for the name of scientist pascal no pa is a capital letter hertz फिर we represent hz کتاسو پون نوم لیکئ د یو یونټ نو دا به د سمال لیټر نه استعمالوي خیر دی که هغه د ساينټیست نوم ولیکئ که تاسو از ا سیمبل یونټ استعمالوئ نو دا به زموږ سره صحیح په کیپیټل لیټر باندې به دا تاسو ریپرزینټ کوئ دریم نمبر دی چې ډیر سټوډنټ که پاور راشي زموږ سره لیټ سپوز داسې 1 کیلومیټر سکویر نو دا زموږ سره پریفکس دی او دا زموږ سره بیس یونټ دی نو دا پاور به چې دی نو په ټولو باندې لکه ما تاسو ته اوس وی چې په 1 باندې به هم دا پاور اخلئ په کې باندې به هم دا پاور اخلئ او په ام باندې به هم دا پاور اخلئ نو کې زموږ سره په پریفکس کې د څه برابر و په 1 خو که پاور راشي نو دا بیا 1 دی کې زموږ سره په پریفکس کې برابر و 10 to power 3 او دا زموږ سره میټر سکویر شو نو د دې نه به جواب راشي 10 to power 6 میټر سکویر نو که پاور په دې ټرم باندې راغی نو د دې نه مطلب دا دی چې دا زموږ سره په دې ټول ټرم باندې دی فار ایگزامپل داسې راغی 1 سنټیمیټر کیوب 1 سنټیمیټر کیوب د دې مطلب دا دی سنټي په 1 باندې به هم دا پاور واخلئ په سنټي باندې به هم دا پاور واخلئ او په میټر کیوب باندې به هم واخلئ نو دا سنټي زموږ سره په پریفکس کې د 10 to power -2 برابر دی نو 1 10 to power -2 into 3 او میټر کیوب نو دا زموږ سره برابر شو 1 10 to power -6 میټر کیوب داسې برابر شو بل چې دی دریم نمبر څلورم نمبر ډیر سټوډنټ ډبل یا ټریپل پریفکسز به ناٹ الاوډي که زه داسې ولیکم 1 مایکرو فراډ نو دا د داسې هم لیکلی شم چې 1 پیکو فراډ وګورئ دا هم د 10 to power -6 برابر دی او دا هم د 10 to power 6 برابر دی نو که زه داسې د دې دواړو په ځای باندې ولیکم 10 to power -12 او فراډ نو ډبل او ټریپل پریفکسز به نه الاوډ پنځم نمبر څه دی که چېرته 2 یونټس راشي څه راشي 2 یونټس راشي مطلب داسې راشي چې 50 نیوټن میټر نو دام یونټ دی او دام یونټ دی په دې کې به ډاټ نه لګوئ خو دا به د یو بل نه لږ په ډسټنس باندې لیکئ 50 نیوټن میټر داسې وي نو دا به زموږ سره چې کله 2 یونټس راځي په یو انسر کې نو دا به د یو بل نه په لږ شانتي معمولي ډسټنس باندې ریپرزینټ کوئ یو لږ شانتي په معمولي ډسټنس باندې به لیکئ شپږم نمبر زموږ سره څه دی شپږم نمبر تورې لږ نقل دی کتاب نه مو کو کنه شپږم نمبر وایي ډیر سټوډنټ که چېرته مونږ له یو کوېسچن ګیوني لیټ سپوز ما ته وایي چې ویلاسټي معلومه کا یا سپیډ معلوم کا او دا کوېسچن ما ته ګیوني په کیلومیټر پر هاور کې نو اول به زه دا کیلومیټر میټر ته چینج کم او دا هاور به سیکنډ ته چینج کم نو تاسو ته چې هر قسم کوېسچن ګیوني نو د ټولو نه اول به څه چل کوئ د ټولو نه اول به دا کم ګیون ډیټا چې ده یا ستاسو کم انسر چې دی نو دا به سټینډرډ پام نه ساري بیس یونټ ته به راړوئ د یونټ د لینث یونټ زموږ سره څه دی بیس یونټ دا زموږ سره میټر دی او د سیکنډ د ټایم سیکنډ دی ډیر سټوډنټ
may or may not دا لیکچر تاسو په ذهن کې راغی یا نه راغی او ان شاء الله تاسو دا لیکچر بار بار وګورئ کله دې تاسو نوټس د دې سيزونو غواړئ نو ما چې کوم په یوټیوب باندې ویډیوز اپلوډ کړي دي نو په هغه کې ما نوټس هم لیکلي دي او په هغه کې ما څه چل کړی دي په هغه کې ما ډیفینیشن هم لیکلی او ایکسپلینیشن هم کړی دی نو هغه وګورئ خو د کانسپچوال لپاره د کانسپټ کلیر کېدو لپاره تاسو دا ویډیو دوه درې ځله خامخا وګورئ نو په دې تاسو ته به څه شي بینیفیشنټ میلاو شي نو ان شاء الله په نیکسټ چپټر کې به چې د چپټر کومه حصہ پاتې شو په نیکسټ ویډیو کې به هغه اپلوډ کو ډو سټډي ویش یو بیسټ اف لک